نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مهنتو کو په خلکو باندې الانکه داسې دور داسې وخت چې موږ تاسو واقعات اورېدلي دي چې خلک ټول بېلارې شوي وو، ډېر حد ته په ګناهونو کې رسېدلي وو، ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کم مهنت چې الله تعالی د هغه په ذمه باندې کېښوده، امت ته بیان وکړو، امت ته سمه لار وښودله او هغه امت ته غلطو لارو وښودله، که دا کار کوئ دا جنت ته تللی ده او که دا عمل کوئ دا جهنم ته تللی دی. او صرف هغې زماني امت سره خاص نه، چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم در ورځ در قیامته پورې هغه آخري پیغمبر دی، نو در ورځ در قیامته پورې چې څومره امتیان پیدا کېږي د هغوی ټولو مخې ته یو قانون یو مجموعه کېښودله چې ستاسو ژوند او ستاسو زندگی هغه به د دې قانون مطابق وي. نو که چېرې تاسو د دې قانون مطابق زندگی او ژوند تېروئ، نو دنیا کې هم څنګه چې د صحابه کرامو سره وعدې وې څنګه هغوی کامیاب شوي وو، تاسو سره هم د دې وعده ده چې په دین او په اسلام چلیږئ نو تاسو به کامیاب یئ، او که چېرې په شریعت او په دین او په اسلام نه چلیږئ نو دا تاسو ته د مخکې ده چې دا حکم وي چې تاسو ناکامۍ طرف ته روان یئ. نو امت ته در ورځ در قیامته پورې مجموعه مخې ته پرته ده، یو قانون مخې ته پروت دی چې تاسو به زندگی تېروئ، نو د دې قانون او د دې مجموعې چې هغه قرآن او حدیث دي د دې مطابق به تاسو خپل زندگی او ژوند تېروئ.